یو ځل د چرګانو چوک کې یو دوه عرب یو بل سره په بحث شو. بله ژبه ده، دواړو هغه بحث په مزدار په تجویز کې کو، یو هم لګیا دی بل هم لګیا دی. یو بوډا راغی ورته وویل چې دا دوی څه وایي. یو بل کس راغی هغې چې د دې دا شور ولیدي، ورته ویل بابا دا څه وایي؟ ویل یې چې بس نور خو مې نه پوهېږم خو یو پوه سبق ورته یو وویل یو پوه سبق ورته ویل. عزتمندو دا علما نه وي د دین دشمنانو مونږ عقیدې پښتونې دي بلې په یو مجلس کې د قادیانانو ذکر وشو. هغه مجلس کې یو کس ناست و، هغه وایي زما خو سره د څلوېښتو کالو داسې تعلق دی، ما دې غوښتل ته غلطه خبره نه ده کړې. په مجلس کې یو عالم هغه وایي دا خو کېدی نه شي. وایي نه بلکل نه، وایي ښه یو پوښتنه یې درنه چاته کړې ده، یو غله خو تپوس کړو، وایي څه پوښتنه یې کړو؟ وی راته وی چې ګوره ستاسو د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی. وی ما ورته چې بالکل عیسی علیه السلام تر دې یو په دویم اسمان کې دی. زموږ ګورې د انګلیش کتابونو کې د نبي علیه السلام ډیټ آف برث شریف سره لیکلي 571 AD after the death of عیسی علیه السلام. استغفر الله. عیسی علیه السلام دې نه دي شوي، وما قتلوه وما صلبوه. عیسی علیه السلام دې دې دویم اسمان کې دی. وی ما ورته چې یو وی چې ګوره ستاسو عقیده ده چې پیغمبر علیه السلام په ځمکه کې دی. وی ما ورته چې او چې یوه خبره ده چې د چا مقام ډېر اوچت دی، ښکته دی، او د هغې نه چې د چا مقام کم دی نو هغه اوچت دی. نو عالم ورته وایي وی دقه دی کې د ایمان نه خلاص کړی. وی شک یې در پیدا کړو که پیدا نه، او ایمان د شک نوم دی، بل یقین نوم دی. هو التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم ضرورتاً. بیا ورته عالم وایي وی فرشتې په اسمانونو کې دي او پیغمبران په ځمکو کې دي. وی د فرشتو درجه اوچته ده، د پیغمبرانو وایي. بیا ورته عالم وایي د تلې دوه چاپړې وي، یو دروني یو سپکي. چې دروني یې ښکتې ګوبرې وي ښکتې، او چې سپکي چاپړې. بیا ورته عالم وایي ټوپۍ د سر د پاسې او دماغ د هغې لاندې. د ټوپۍ قیمت اوچت دی، ګناه د دماغ قیمت اوچت دی. بیا ورته عالم وایي وی بره ښکته پرېږده، د رسول الله مبارک ذات عالیه پرېږده. د نبي علیه السلام بدن اطهر اجمل اشرف اعلی انور افضل مبارک سره چې کومه خاوره لګېدلې ده، هغه خاوره د الله پاک باندې د عرش نه اوچته ده، ور د عرش نه اوچته ده. دغه د عرش نسبت خو الله پاک ته کېږي، او د دغې خاورې نسبت نبي علیه السلام ته کېږي. نو ګورې د عرش الله پاک سره مناسبت دی، ملامست کچ نشته. او د دغې خاورې چې څنګه نبي علیه السلام سره مناسبت دی، نو دغرنګې ملامست دی. دغه خاوره چا پورې جنګېدلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. زموږ تبلیغ والا بزرګان فرمایي چې بیا د دغې ذات نه کې به سنت طریقې لوټي نه به سره مبارکي جمع کوي. اوس کو عالم نو د دغې کس جواب چا ورکولی شي؟ دې مدرسو لپاره. نو ټول نسبتونه چې نن محفوظ دي دا د مدرسو لپاره دي. دا یو څه زموږ حکومت یو بیل پاس کړی دی، خصوصا د حکومتي پارټۍ ملګرو ته موږ دا خواست کوو چې خپلو مشرانو باندې دا بیل واپس کړي، او دا د اسلام په نوم باندې آزاد شوي ملک د ټول اسلام بنیاد دا مدرسه ده. بیا وایي تاسو ته ما د څه نه شروع ده؟ اقرأ اولولا. علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه فرمایلي دي چې دا مدرسې په خپل حالت باندې پرېږدئ، دا مه چیړئ، او چې نه دا چیړل کېږي نو دا علما او طلبا دا په خپل سرونه په دین باندې شیندي. په ملک کې به بدامني راځي، د هغې ذمه دار به څوک وي؟ د هغې ذمه دار به حکومت وي. وقف املاک اکړ دا یو بیل پاس شوی دی چې څوک مدرسه جوړوي، یو پانګې ادارې ته ځای ورکوي، جومات جوړوي، نو اول به دې حکومت سره رجسټریشن کوي. دا خبره خو ډېره ترسکونه ده. او ذکر زره موږ ټول مسلمانان یو، موږ د چا هم بدخوان یو، خو چې د چا کوم وس کېږي خپل وس استعمال کا. کوم استعمال نه تو مجرم دی. زموږ دا وس چې موږ د دې مخالفت کوو. دا د دې ټولو
او موږ به په هر نسبت مخالفت